أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل ابن هشام وبأبي بكر بن خطاب رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانان ورو، اللہ رب العزت دی اسلامی کال په ابتدا او په انتها کې اسلامی کال د څه فضیلت ورکړی د په قربانیانو باندې. د اسلامی کال ابتدا د په قربانی ده او د اسلامی کال اختتام ختمېدل د په قربانی سره ده. د ذوالحجې والا میاشت د اسلامي میاشتو کې اخري میاشت ده. په دغه میاشت کې د اسلام او د مسلمانانو لوی قربانیانې موجود دي. او د دې نه وروسته چې کومه یوه میاشت د محرم والا را روانه ده، هغه میاشت د محرم هغه د اسلامي میاشتو ابتدا اوله میاشت د اسلامي میاشتو ده. په دغه محرم په میاشت کې مسلمانانو لوی قربانیانې ورکړي دي. نو ابتدا د اسلامي کال دا په قرباني سره ده او اختتام د کال د اسلامي دغه په قرباني سره ده. نو لدینا دا خبره معلومیږي چې اسلام ته الله رب العزت سربلندي ورکړې ده. اسلام ته الله رب العزت عزت او عظمت ورکړې ده. اسلام ته الله رب العزت او مسلمان ته الله رب العزت چې په دنیا باندې حکمرانی ورکړې ده. نو الله رب العزت دغه قرباني په وجه سره ورکړې ده چې تر کومه وخته پورې مسلمانان په اسلام کې قرباني ورکوي نو مسلمان په دې دنیا باندې غالب او حاکم وي. کچیر مسلمانان قربانی پریږدي په اسلام باندې قربانی ورنکړي، بیا به مسلمان محکومي ظالمان یهود او نصارا او ظالمان داسې خلک چې هغه د اسلام سره محبت نه لري، بیا به هغه پې حاکمان وي. لکه نن سبا
نو د اسلامي کال ابتدا او انتها دغه دواړه په قربانیانو سره ده. ذوالحجه کې الله رب العزت په لسم د ذوالحجې باندې په مسلمانانو باندې قرباني لازمه کړې ده. بیا په اتلسم د ذوالحجې باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قرباني پیش کړې ده الله رب العزت د دین د سربلندۍ لپاره. دغه نه وروسته په شپږویشتم کې د غمیاس کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې غمیاس کې زخمی شوی او په اول ورځ د محرم باندې شهید شوی او په لسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت په دربار کې خپل قرباني پیش کړه او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خاندان یهود الله رب العزت په دربار کې د دین لپاره خپل ځان دی الله رب العزت قرباني ته پیش. نو لدین دا معلومیږي چې اسلام ته الله رب العزت سربلندي او مسلمان ته الله رب العزت عزت او عظمت سي ورکړی دغه په قربانیانو سره. بیلو قربانی الله رب العزت مسلمانانو ته حاکمیت او مسلمانانو ته عزت نه ورکړي. مسلمان به قربانی ورکړي الله رب العزت په دربار کې به خپل ځان نظرانه پیش کړي بیا به الله رب العزت مسلمانانو ته د دنیا حکومت مسلمانانو ته په دنیا کې عزت مسلمانانو ته په دنیا کې عظمت الله رب العزت ورکړي. اول به مسلمان دی الله رب العزت په دربار کې قربانی پیش کړي خپل ځان به پیش کړي هغه وروسته بیا الله رب العزت مسلمانانو ته په دنیا باندې حکومت ورکړي. دغه یو کس چې الله رب العزت په دربار کې خپل قرباني پیش کړه هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دوم یار دوم مرګره په صحابو کې د عظمت او د لوی او د فضیلت خاوند په دوم نمبر باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. اول یار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه او په ټولو صحابو کې د فضیلت خاوند سید ابوبکر رضی الله تعالی عنه. دوم یار او دوم د فضیلت خاوند په صحابو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مرګورو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. الله رب العزت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عجب شان ورکړی. کله جاهلیت په دور کې او کله اسلام په دور کې الله رب العزت د اسلام په دور کې او د جاهلیت په دور ورو کې الله رب العزت عجیب شان دبدبه روح حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی اسلام دعوت په مکه مکرمه کې شروع کړو خلق مسلمان کې د سلوي کسان مسلمان شوي غالبا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام نه یو کس په مسلمانو کسانو کې د سينو په مسجد حرام کې لمونځ خپل کلمه د مکه مکرمه خلکو محتوی ټول هغه خلک چې اسلام یې راوړی او د ایمان په دایره کې داخل شي او اسلام یې پټ ساتلو دوه کسانو یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر عمرو ابن هشام سے ابو جهل ورته ویل کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر غنو خاندان دغه دوه کسان په مکه مکرمه کې دلیر او په مکه مکرمه کې د سره تیر خلکو په جاهلیت په دور کې دغه دوه کسان په یو خلکو باندې سي دوی به ایمان راوړو په هغو باندې ظلم کاوه زیاتی یې به کاوه او خلکو ته به تکلیف رساوه نو خلکو خپل ایمان نسوای ظاهر کولی. شپږم کال د نبوت راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک خدای پاک د امام ورګری ایمان را
په ایمان کې داخلېدل غواړي بعضې صحابه، لیکن د مکې مکرمې د دغو دوو سردارانو له وجې اسلام نسي ظاهره کولی. ای الله رب العزت، اللهم اعز الاسلام باحب هذين رجلين. خدای پاکه ته اسلام مضبوط کې په دغو دوو کسو کې چې د کوم سره د تا محبت په دغو دوو کسو کې خدای پاکه چې تا ته قریب د تا محبت دي او ته د دین سربلندي کې ویني. خدای پاکه په دغو دوو کسانو کې یو کس مسلمان کې یو ابي جهل ابن هشام، یو حضرت عمر ابن خطاب دا. الله رب العزت دغه دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک قبول کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام دار ارقم کې ناس خپل مرګري ورسره ناس دي پټ تبلیغ چلای. نبی علیه السلام مکه مکرمه خواته دار ارقم یو صحابي ده، دغه په کور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابو ته دین ورکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را روان، حمزه رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عمر را روان دی. عمر خو هغه انسان ته چې مسلمان وي ولې دوی پرې کوی بینه. نبی علیه السلام وفرمایل چې پرېږده راځي. کله چې په دروازه باندې داخل سو روایاتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ ریوان نه ونیو او ځان طرف ته یې راکش چې ای عمر کله به په اسلام کې داخل شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې اوس په اسلام کې داخل شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ. په دغه مجلس کې موجود د عمر رضی الله تعالی عنه ولاړې چې نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله تر څو پورې به پټ پټ ګرځو. د معنی د الله رب العزت عبادت د خلکو نه پټ نه کیږي. زه به نن ځم د بیت الله په میدان کې به په جهره باندې د ټولو کافرانو مخ ته لمونځ ادا کوم. کوم کافر کې که دغه جرأت موجود وي، دغه غیرت کې موجود وي، دی دومره دلاور ایسي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ ته دریځي او مور بورول غواړي او خپله ښځه کونډول غواړي په مخ ته دې راشي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حرم ته ځي او په حرم کې اعلان کوي د خپلې کلمې د خپل ایمان. حرم کې خپل لمونځ ادا کوي او مسلمانانو ته دعوت کوي چې راوځئ. دغه د خوف او بت مات کړئ. دا کوم داسې نه داسې په زړو کې د اعلای کلمت الله لپاره ده. دغه ډار ختم کړئ د الله رب العزت د کلمې لپاره راوځئ. د الله رب العزت دغه کلمه اوچته وکړه. صحابو کې بیداري پیدا شوه. صحابو کې تقویت د ایمان قوت کې پیدا شوه. الله رب العزت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وجه سره د نورو صحابو ایمان مضبوط او قوي وي. ټول صحابه راوځي د اعلی کلمت الله لپاره او د الله رب العزت عبادت د الله رب العزت توحید ته دعوت ته او جهره باندې ورکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت ته چې الله رب العزت ته دین په ده باندې قوي کړی او د الله رب العزت پیغمبر د الله رب العزت نه وخت پیدا دعاګانې الله رب العزت ته کړي چې خدای پاک دای په ایمان کې داخل کړي. الله رب العزت نور صحابو په خپل باندې ایمان راوړی، لیکن د حضرت عمر رضی الله مبارک الله رب العزت په دربار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه 13 کاله کسي نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو کال باندې پیدا شوی ده چې په کوم کال باندې اصحاب فیل الله رب العزت عذاب په دی باندې را نازل کړ. 50 سورې وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو، لیکن د اصحاب فیل دی واقعي وروسته 13 کال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیدا شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پلار خطاب نمیده. دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مشهور په ابو حفص راو.
فاروق لقب ورکوي په دې وجه ورکړه سیدای دې باطل او د حق په منځ کې تفریقه راوستله جدایي یې راوستله حق غالب کړی الله رب العزت دغه په وجه سره الله رب العزت د حق ته غلبه ورکړله په جهر باندې اعلان دی الهي کلمت الله وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه میار ده پښپوستم د میاشتې باندې په دې باندې ابو لولو فیروز مجوسی سیدای غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ډیر جلیل القدر صحابي ده دغه غلام وای مجوسی وای غیر مسلم وو په دې باندې کله چې اسلامي حکومت کې هغه خلک غیر مسلم ای هغه د اسلامي حکومت کې د دې اوسي پر امن زندگی تیرې دی ته اسلام امن ورکړی دی دغه امن په وجه سره بیا اسلام ته بدی مسلمانانو ته بدی مسلمانو حکومت ته بدی ټیکس ورکړي څومره کاروبار دی دغه کاروبار په مناسبت سره بدی جزیه پرې کوي دی په ټیکس پرې کوي ځکه دغه نگرانی دغه ساتنه د اسلامي حکومت کړي ده نو دای په اسلامي حکومت ته به تور شکریه د پیسې تعمیل کوي دا غلام ابو لولو فیروز دا ډیر لوی کاروباري څو قسمه کاروبارونه ازدو بده باندې ابو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ټیکس زیات ورکړه واستد ما غلام یې کارونه د ډیر زده دي رنګسازي مکانونه رنګ کوي چکۍ جوړولای شي نور ډیر مختلف کاروبار کولای شي او پیسې ډیرې ګټې لہذا ټیکس په زیات پرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بطور شکایت ابو لولو فیروز راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنه ورنه کاروبار دي شي ټول شیان او توازی کړه دا کار کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ګټه دې ډیره ده لہذا ټیکس هم د خپلې ګټې په مناسبت سره پرې کوه او ته خو چکۍ جوړولای شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دته فرمایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تدای فرمایي چې زه تا ته داسې چکۍ جوړه کړم چې په شرق او بغار کې به دې چکۍ بیا خبر چلی شي په دغه ورځ باندې ابو لولو فیروز زی شو پستم ورځ د ذوالحجې راځي سار مازه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسله باندې ولاړ د جمع ورکړي ابو لولو فیروز پټ په اول صف کې ولاړ راځي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې راځي درې خنجر یو روایت کې راځي شپږ خنجر وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ګرمي بریکیز د سار پر منځ باندې ولاړ د مرسي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د لاس نه ونیو خپل مسله باندې ودر او منځ کامل ابو لولو فیروز شکله په عمر رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه او تختید صف کې کوم صحابي مختو ترازی هغه باندې حمله کې هغه زخمی کړي دولس کسان زخمیان کړل په دې دولسو کې غالبا شپږ کسان شهیدان اخر کې یو صحابي را ولاړ سبب باندې خپل صادر واچو او هغه زهريله خنجر په صادر کې دی نه حساب کله چې خنجر سره ابو لولو فیروز انسان څخه ځان کوڅه کې گرفتار شو خپل غاړه یې خپل خنجر پرې کړ او خودکشي وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې جمع مکمل شو عمر رضی الله تعالی عنه صحابه خپل مرګورو را واخیست کور ته وړي عمر رضی الله تعالی عنه پښتنه کې چا وواله خلق ورته فرمای ابو لولو فیروز مجوسی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه غلام سیدا هغه په تا باندې حمله وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الحمدلله زه یو مسلمان د لاس نه یم قتل شوی یو مسلمان په ما باندې حمله نه کړې یو غیر مسلم انسان په ما باندې حمله وکړه او زه زخمی کړم درې څلور ورځې د زخمونو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول ورځ د محرم سے راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات کیږي او شهید کیږي نو دا ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت پښتو پستم د
شپې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شوی او د سهار په ټیم کې په اول محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه دفن شوی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام خسر یو لور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام ته په نکاح کې ورکړی ام حفصه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور ورسره نبی علیه الصلاة والسلام ته په نکاح سره ورکړی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام یو ورمسی چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ولا چې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت راغی په نکاح باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام دوم یار او ډیر جلیل القدر صحابي روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ مسجد نبوي ته روان یو لاس په حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اړولې د بل لاس په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اړولې او نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایل چې د قیامت په ورځ باندې وزه او ابوبکر وداسې زه او ابوبکر او عمر وداسې شان سره خپل قبر باندې قیامت په ورځ راپورته کیږو لکه نن دوی سره وداسې وګړو وګړو خپل مقبرین د خپلو قبرونو راوچتیږو روان وو د محشر میدان لکه څنګه چې نن وګړو وګړو حضرت عمر او ابوبکر رضی الله تعالی عنهما د ما سره وګړو وګړو روان او نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي لو كان بعدي نبيا لكان عمر كلمان ورستو پیغمبر الله رب العزت را لګلای نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبري لایق چې الله رب العزت نبوت ته ورکړي خدمان ورستو د نبوت دروازه ورته دمان ورستو په پیغمبر نشي راتلای زه خاتم النبیین یم دمان ورستو د نبوت دروازه باندې سوال لهذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کی اوصاف دی نبوت ټول موجود اچیری نبوت الله رب العزت جاری ساتلی او پیغمبر راتلای نو دغه پیغمبري با الله رب العزت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تور کړی بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله تعالی جعل الحق على لسان عمر الله رب العزت همیشه دی عمر رضی الله تعالی عنہ مخلوبان حق خبر جاری کړي چې کومه خبره به مخلوب باندې وایستل هغه باندې حق او د شریعت او د دین موافق و روایتو کې راځي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوه په قرآن مجید کې داسې مقامات دي چې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق الله رب العزت را نازل کړي کومه رائے کومه مشوره چې نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورکړي دغه رائے مطابق په الله رب العزت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راولي او الله رب العزت په حکم وکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومه فیصله ده فیصله باندې راځي دوه مقامات داسې دي قرآن مجید کې چې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق الله رب العزت هغه آیاتونه را نازل کړي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې الله رب العزت د عمر رضی الله تعالی عنہ مخلوق باندې حق جاری کړي حق خبره کې کومه خبره چې وکړه په حق بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی د هر پیغمبر لپاره دوه کسان وزیران په اسمان کې او دوه په ځمکه کې هغه وزیران چې د ما لپاره په اسمان کې دي یو حضرت جبرائیل علیه السلام او یو میکائیل علیه السلام دا دوه جبرائیل او میکائیل د ما وزیران په اسمان کې دي او په ځمکه کې چې الله رب العزت ما ته وزیران راکړي یو ابوبکر دا یو عمر رضی الله تعالی عنهما دا دوه وزیران دما وزیران الله رب العزت ما ته په ځکه کې منتخب کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت په دور خلافت کې فتح کړل مسلمانانو ته هغه حکومتونه میلاو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی جلیل القدر صحابي ډېر لوی د عظمت وال صحابي الله رب العزت
فلسطین بیت المقدس فتح سر شام فتح سر لیکن بیت المقدس نہ فتح کېده اصحارو نصارا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی اے عمرو زیاد کوشش مکا بیت المقدس سوک نسی فتح کولای اگا کس پہ فتح کئی صدیق علامی دیمو کو کتاب آسمانی کتاب تورات کی موجود تھی کچیر دب علامی دیتاسی و امام دیتاسی و خلیفہ کی موجود تھی مقبل بیت المقدس بغیر دی جنگ و تفریم خپل امام خپل امیر راولی سے دی مکسرہ معاہدوں کی مکسرہ ملاقاتوں کی کچیر آغا علامی کی موجود ہوئی مقبل بغیر دی جنگ خپل علاقہ و تفریم دو فتح بھی کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی موجود تھا خبر اور ترازی سے نصاراو مسلمانانو ته خبر ورکړل چې موږ بغیر د جنت تسلیمي خپل امیر دې موږ سره مخامخ کړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خادم او یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې نه رواني دي الله رب العزت په توکل سره 22 لک میل مربع میل زکه باندې حاکم صرف دو کسان حضرت عمر او دغه سره یو خادم او یو وګور سره او خپل هغه خادم ته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سفر په بار په ور باندې نه په ما باندې ظلم کیږي نه پتا او نه په خپل سورلۍ باندې ظلم لیک سفر په دغه باندې زکوم د مان ورسته په سفر چې څومره ما کړی دومره په پیته کوي ما به دغه مہر دغه پړی د په لاس کې نیولې کله چې دواړه سفر په وکړو بیا به دومره سفر دغه سوارلي باندې یو سفر نه کو چې دا په سہولت باندې او دا بیمار نه شي تکلیف دې ته ونه رسېږي دې خپل حق حاصل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سفر شروع شام ته رسېږي خپل ورګری ورته راوخته سو اے عمر زاړو کالي دې اغوستې دي په وخه باندې راسپوري مار کې خپل پلاس کې نیولې خادم په وخ باندې سپور ده ته خو دې ډېر لوی خلکو سره دې ملاقات ده نصارا دي ډېر ځان ته عزتدار ډېر تکبر نه ډک خلک دي مالدار سرمایدار خلک دي عمر جامع خایسته واغوځه سوارلی دې بدله که اس بهترین اس دې ځان لپاره منتخب کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو زبردست جمله ورته فرمایي چې اے امام ورګرو الله رب العزت سے موږ ته عزت راکړی د اسلام په وجه سره د اسلام نه مخکې موږ د جاهلیت په دور کې د ذلت والا زندگی تېروله حضرت عمر سره له خادم ازي نصارا او تورزي نصارا سګوري او په دې وخت کې بعضي مورخینو لیکلي دي خادم د سورلي هغه ټیم پر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مہر نیولې مخکې روان ده عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وخت مار نیولې ده او هغه غلام هغه خادم په وخت باندې سپور ده خلک حیران شو چا ویل سپاس عمر ده چا ویل سلام دی عمر ده لیکن چې کله به نصارا او پاس وکتل خادم سپور ده په هغه کې هغه علامې موجودې نه دي چې کومې په انجیل کې موجودې دي او چې کوم دینار د کسر باندې په هغه کې علامې موجودې دي نو دا سره به کېدلی شي خادم د سپور او مخدوم د دینان دی رواني کله چې ورنه نصارا ګوري وختونه کې چې عمر څوک ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې زه عمر یم علامې کې ګوري سره ګریوان په هغه کې هغه ټاکۍ لګېدلې زړې جامې اغوستې دي روب او دبدبې والا چهره نصاراو ورته وفرمایل چې زموږ په کتاب کې موجود دي چې اخري پیغمبر چې کوم خلیفه راځي او دغه بیت المقدس فتح کوي هغه کې به دغه علامې موجودې چې کومې په تا کې موجودې بغیر د جنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بیت المقدس فتح او حوالی هغه علامې چې کومې په انجیل کې موجودې وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی هغه علامې چې کله انصارو په عمر رضی الله تعالی عنہ کې ولید نو بیت المقدس چې بغیر د جنه ورته تسلیم
فرمایلی چې اے عمر باندې قسم دی الله رب العزت په ذات چې کومه لار باندې عمر ته رواني او شیطان په لار راشي شیطان لار پرېږدي لار دې تا نه بدله کړي هغه انسي شیطان او که جني شیطان په لار باندې شیطان تک نشي کولای چې په کومه لار باندې عمر رواني نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ګډ روان نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا رسول الله په دنیا کې تر تا ګران راته څوک نشته د ما د ځان نه وروسته چې ما ته په دنیا کې څوک محبوب ترین انسان دغه ته یا رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ای عمر تر هغه وخته پورې کامل مسلمان نشي کېدلی چې تر څو پورې تر ځان نه درته ګران نشي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د لږ سوچ نه وروسته سر پورته کوي یا رسول الله ما دې د الله رب العزت په ذات باندې قسم تر ټولې دنیا راته ګرانې تر ځان هم راته ګران نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اوس عمر د تا ایمان کامل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې نبی علیه الصلاة والسلام گواه ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا فرمایلی چې اوس دې تا ایمان کامل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې میاس کې زخمي شوی او اول د محرم الله رب العزت د شهادت هغه لوړه درجه ورکړي روایاتو کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ په دوه دعاګانې خدای پاک ماته شهادت هم راکړي او شهادت په مدینه منوره کې د حبیب صلی الله علیه وسلم په گاوند کې ماته شهادت نصیب خلکو ورته ویل چې عمر علاقه فتح شولې کافران به بیا مدینه منورې ته څوړ راځي چې حمله کوي او ته شهید کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې الله رب العزت ته دا مشکل نه ده په دې باندې الله رب العزت قدرت لري چې ماته شهادت کې کافر له لاس نه راکړي او په مدینه کې دغه الله رب العزت دا دعا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قبول کړه او دی ابو لولو فیروز مجوسی د لاس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وشپږم د میاشتې د ذوالحجې زخمی او په اول د محرم باندې د شپې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جام د شهادت نو الله رب العزت د شهادت په غلوړه درجه سره سرفراز کړ نبی علیه الصلاة والسلام په احد غره باندې ولاړ احد غار وګورید نبی علیه السلام فرمایي احد ولی کولی پتا باندې پیغمبر صدیق او شهیدان دو شهیدان موجود نه دي چې په غوړیو کې یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او یو عثمان رضی الله تعالی عنہ نو محترم ورونو دغه میاس دواړه میاشتې د محرم او د ذوالحجې دغه د مسلمانانو دي قربانیانو نه ډکې میاشتې دي په دغو میاشتو کې مسلمانانو قربانیانې ورکړي دي او دغه د اسلام د کال ابتدا او انتها ده انتها د کال د اسلامي په ذوالحجه سره کیږي او د اسلامي کال ابتدا په محرم سره کیږي نو لدینا دا معلومیږي چې مسلمانان باندې الله رب العزت په لاره کې قرباني ورکوي بیا به مسلمانانو ته عزت ملاویږي بیا به مسلمانان په دنیا باندې حکمراني کوي بیا به مسلمانان په دنیا کې عزتدار او هغه قوم بلل کیږي چې هغه به سربلند الله رب العزت اسلام ته سربلندي ورکړې د قربانیانو په وجه سره نو په دې میاشت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی شوی د پراتون کې محرم دی اول ورځ کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شهادت ملاو شوی بیا په لسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی او سره خاندان الله رب العزت دې موږ او تاسو څومره پاریان دي د دین لپاره الله رب العزت دې قبول کړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو د دین په غلار باندې وچلې دین اغلار را آسانه کی چې اغلار جنت ته رسیدونکي او د الله رب العزت رضا ته رسیدونکي واخر دعوانا الحمدلله